السلام علیکم ملګرو. لکه څنګه تاسو ته مونږ وایو په وختن باندې چې دلته د کم دریا کابل باندې کم کې دغه جوړ شي پوښتنې جوړ شي ته مونږ وایو پروګرام کې تاسو مخکې مونږ ویل چې دا به تاسو مونږ خایو چې کم دی کې خامې دي کم دی کې دغه دي په هغه نشاندهي به ته مونږ کوو چې کم دی نه لوی تباهي شروع شوې ده او خلک د خپل کورونه بې درکه شوي دي او خلک به دغه شوي دي او لوی تباهي جوړ کړي. ملګرو آی کوم دغه ځای د محب باندې په دا یو هغه ځای ته د وخت مونږ په بل پروګرام کې خلو او یو دغه ځای دی بې لګې دغه چې کم دی د هغه ټکر دی ملګرو چې کم دی نه د دریا کابل چې کم دی هغه اوبه دریا کابل هلته بیږي خو دا دریا کابل هغه چې کم دی نو هغه دویم دغه دی جی هغه لږ سیټ دغه او دې وخت دا تاسو ګورئ لویه تباهي شروع دې ځای نه هغه اوبه ختلي دي او دا هغه ځای چې کم دی بالکل په نیمګړی پرېښی دی جي دا نیمګړی دا پوښتنې چې کوم تاسو ګورئ چې مکمل طور باندې نیمګړی پرې او غیر معیاري کار دی جي معیاري ورته ځکه نشو ویلی چې نه پلستر شوی دی نه ښه شي عام شګه کې چې کوم دی دا دغه والی دی جي او نن تاسو ګورئ د لږونې غفلت په وجه باندې دا کورونه تاسو ګورئ مخامخ جي دا مکمل طور باندې چې کوم دی دا په اوبو باندې دا فصلونه تاسو ګورئ او دې ځینې وایي تر 15 کیلومترو پورې دا اوبه خورې شوي دي جي او لویه تباهي شروع کړې د ټیکهدار لږونې غفلت په وجه باندې او د مانیټرنګ صحیح مانیټرنګ نه کولو په وجه باندې دا تباهي ده جي دا محب باندې حدود دی تاسو ګورئ جي او دا هغه ټکر دی دغه ټکر چې هغه ټکر په وجه باندې دا وړی دی او دا ټول وړی هغه ځای چې کوم دی دا مقامي خلک وایي چې هغه ځای مقامي چې کوم دی هغه بل ټیکهدار او دا دې خوا چې کوم دی بل ټیکهدار دې وخت کې موږ سره موجود دی دلته راغلی دی سیل لپاره د دریا کابل په کناره باندې د مقامي باشنده دی. امیر صاحب موږ تاسو کوو چې د دې سیلاب څومره تباهي کړې وه او د دې څه وجه وه چې دا ټیکهدار دا کار پرېښی دی جي او دی جي ډېره مهرباني د وخت راکړو. السلام علیکم. یاره جی دا هغه محمد ته ښکاري دغه ونې جی جی هغه بلکې هغه دیوال چې ته کوم ښکاري دغه بیا ټیکهدار دی د دې کم از کم 3 کالو شو هغه خپله ټیکه ختمه کړه ولاړه تاسو که چې راغو که دغه سم روډ دی دا ټیکهدار چې راغلی دی د باندې خلکو ستړي وکړي او بد غول متیا دي وکړي یو څوری یو کار کړي یا نه کړي او بد بیا لاړ شي دا 3 فوټه دی کم از کم دا مخامه چې کم دی او دا چې کم دی او دا اوچت دی دا 3 فوټه ښکته دی د اوبه دغه دی کې راوړي دي نو دا خو ټوله شګه ده نو غونډې اوبه په دې دی ورغي دغه دی کې یو دی او تاسو به اوبه ګورئ په هغه دی ورغي ښه دا تاسو لږ دې خو ګورئ هغه د مخامخ دا ټکر یو هلته راغلی دی دی داسې تللی دی نو دا سنټر یې کولو دغه مخامخ ونې ته ښکاري نو دا اوبه چې کله رازیاتې شوې نو دا په کلي باندې د هغه ډډیم راغی به دغه شو او داسې هم لاړې د دېړه هم لاړې دا فصلونه که تاسو وګورئ مخامخ دلته کې د اوبه خور نه تاسو داسې لاړ شئ ویدر په وکوئ هغه وګورئ نو ټولې اوبه پکې دې ټیکهدار ته زمونږ اوس هم زمونږ خلیفه صاحب ناظم صاحب دی جومات کې دا خبره وکړه وایي ما ایسي ته که ډیسي ته دا خبره کړې وه دا پوینټونه ته ما ښولي وو که خدا نه خاصه څه داسې مسله راغله نو بیا دا پوینټونه دی بند نه کړه د دې په وجه باندې موږ ته نقصان میلاو شو. تاسو یقینا تاسو د خبرې واورئ چې دې کې لکه غفلت شوی دی او خو ټیک ټاک غفلت مونږ د هغه لکه څنګه چې زموږ امیر صاحب دا وویلې چې دا ټیکهدار دغه چې کوم دی مکمل طور باندې دا ځای نیمګړی پرېښی دی جي نو تېره ده کې چې کم د ډي سي طرف نه کم دغه شروع شوی جي هغه کې د دې ذکر نه شوی چې یاره دا ځای وړی دی خو تاسو ته مونږ ویلي چې مونږ تاسو ته نشاندهي کوو د هر دغه د دې بندونو یا خو ټیک شو افادیت ته ډېر زیاته لکه پرویز خان دغه خو بل خوا چې کم دی نو بل خوا دې لویه تباهي هم دې ځای په ځای چې ناقص په کار باندې په وجه باندې ډېر تباهي شوې ده. دې وخت کې موږ سره موجود دی بل د دې بل باشنده هغې ته تپوس کوو د دې بند په حواله سره موږ ته ووایي چې دا کار ولې نیمګړی پاتې شوی جي. السلام علیکم. کار خو ټیکهدار د وجې پاتې دی پرویز خټک خو یو ډېره ښایسته منصوبه دی ټولې علاقې له ورکړې وه او زما په خیال داسې منصوبه وه چې د دې ټولې علاقې د بچاوټ او د دوی د بقا دپاره یو ډېر بهترینه منصوبه ورکړې وه خو چونکې ټیکهدار په شات باندې یا د محکمې وجوهاتو چې لکه دا ټول د هغه پروګرام یې تباه و برباد کړو که چېرې د ټیکهدار د نیمګړی کار پرېښی نه وي نو محب باندې ته به دومره نقصان نه خو د هغه د ټیکهدار په وجه باندې د پرویز خټک صاحب د دې منصوبې هغه ټول هر څه تباه و برباد شو. یعنې مانیټرنګ نو مانیټرنګ پرې نه وی په دې وجه باندې که نه بالکل زما په خیال د محکمې طرف نه هم پسې نو ناقص مټیریل استعمال شوی دی انکمپلیټ پاتې شوی دی تپوس یې تر نن تاریخه پورې په دې 6 کالو کې د نه چا ونه کړو چې دا ولې داسې چل دی نو موږ هم خپلو عمدي سیاسي دغه ته MNA MPS ته
او د محکمې د چیفانو ته وایو چې مهرباني وکړي د دې ټیکهدار نه یې تپوس وکړی شي چې د محب بانډه ولې ډوبه کړه. د ده د وجې د محب باندې خلک سفر شو، د ده د وجې د محب باندې خلک تباه و برباد شو، د نقصانات یې وشو، خو د ده نه تپوس کوم نشته. بالکل چې تاسو واورېدل د دې مقامي خلکو باشنده چې هغه کم د کم دوک درد رسېدلی دی، هغه دوک درد چې کم دی هغې چې صرف هغې وایي چې زموږ ټیکهدار په وجه باندې ناقص زړه باندې زموږ 6 کالو شول او د دې خوا او بالکل حقیقت خبره دا جي ده لکه دا پته لګي چې ناپرسان دی چې دلته تر اوسه پورې نه اریګیشن والا راغلی دی نه زموږ سیاسي ګوندن راغلی چې دا ځای کتلی چې هلکه تا دا ځای ولې پرېښی دی لکه دې خوا تا ولې پرېښی دی دلته خو آبادي وه او دا څرګند خبره ده چې مطلب چې نه پلستر شوی دی نه ښه شوي دي نه بد شوي دي، خو دی وایي چې اخوا چې کم دی دغه هغه بل ټیکهدار خپل کار پوره کړی لکه دی دا هم خبره کوي لکه ټیکهدار لکه چې کم دی کې ښه کار شوی دی نو هغه د تعریف هم کیږي او چې کم دی کې بد کار شوی دی هغې دغه هم کوي د هغې مذمت هم کوي د هغې یقینا خبره ده دا غلط کار شوی دی دوی مذمت کوي. یقینا موږ پرویز خان ته او د ډاکټر عمران ته او دغه مقامي نورو دغه ته موږ افسرانو ته دا خواست کوو چې دې تحقیقات وشي چې دا ولې دا ځای پرېښی شوی دی او لکه دا ولې داسې بې غورۍ شوي ده چې دا لوی خلک پرې تباه شول او دوی کورونه بې کورونه شول. ډېره مهرباني.